بسم الله الرحمن الرحيم. اگر موږ سبق وګورم شروع کړو کنه نو موږ ویلو چې لفظ کرم بیا د لفظ کوم قسمونه ویلو د لفظ څو قسمونه دي بدورا ها کم دي لفظ موضوع لفظ مهمل لفظ موضوع څه ته وایي دا اوس ما ویلو موږ د لفظ موضوع نه باس کو کنه او کې په لفظ مهمل نه باس نه کو دا چې معنی نشته چې معنی نشته نو څه بیا د لفظ موضوع په څو قسمو کم مفرد څه ته وایي مرکب بیا دې مفرد ته بنوم سوای د کلمې څو قسمونه دي کوم دي ورو موږ د اسم او د فعل او د حرف تعریف کړو د ای سره موږ د اسم علامات د فعل علامات د حرف علامات دا وی اوس په نحو کې دې کنه د اسم بحث ډیر زیات دی او په صرف کې چې د فعل بحث ډیر دی وایي موږ چې دا فعل ماضی نه دا مضارع نه دا امر دی نه کېږي دا معروف دی دا مجهول دی دا مثبت دی دا منفي دی دا لازم دی دا متعدی دی دا ناقص دی دا تام دی دا ان شاء الله ای کې په فعل کې ډیر بحث دی او دلته په اسم کې چې بحث ډیر دی نو دی وځي نه د مفرد او خبرې وکړي چې کله مفرد ختم شي بیا د مرکب کوي او په مفرد کې د اسم یو څو تقسیمات ذکر کړي دا کوم کتاب چې زموږ کې لري کې د اسم یو څو په تقسیمونه ذکر کړي یو د تعداد په اعتبار سره یو تذکیر د جنس په اعتبار سره یو تخصیص او د عموم په اعتبار سره یو د اعراب او د بنا په اعتبار سره تقریبا څلور قسمونه څلور پیژه الاولې تقسیم هغه د اسم د تعداد په اعتبار سره تعداد په اعتبار سره د اسم څو قسمونه دي چې غیر واحد مردود ثنیه مرتين تعداد په اعتبار سره د اسم څو قسمونه دي درې کم دي واحد ثنیه تعداد په اعتبار سره د اسم څو قسمونه دي کم دي واحد ثنیه واحد هغه د اسم دوی نه چې په یو فرد باندې دلالت واحد څه ته وایي مفرد او واحد یو شی دی دا د اسم مثال دی تاسو وایي رجل زيد كتاب قلم جدار سقف ډېر شی مثالونه تسنیه دې ته وایي چې د واحد په دې وزن کې د واحد په دې اخر کې الف او نون یا ما قبل مکسور ولګي یا ما قبل مفتوح ولګي د پاره دې چې دلالت په مذکور شو یا بلند الفاظ په خودي ته ویلېږي چې تسنیه په څو دلالت کوي تسنیه په څو دلالت کوي او دلته تسنیه پہچان دار ہے یعنی په اخر کې وسره راغلی الف ما قبل مفتوح یا ما قبل مفتوح او نون مکسور واښم دی باندې دا کدا رجلون دی دا تسنیه دې څه بشي رجلان او رجلین تاسو بیا خو ویلي کنه چې رجلان په کومه حالت کې دي حالت رفعی کې او رجلین حالت نسبی او جلی کې واښم دی باندې تاسو راوي کله چې تسنیه په اخر کې الف او ما قبل مفتوح نون مکسور دا حالت رفعی کا فرق او یا ما قبل مفتوح نون مکسور دا حالت نسبی او جلی کا فرق وایي باندې دا اوس کتاب دی دا کتابونه چې موږ تسنیه جوړو څنګه به جوړو اخر البيان يقولون لك كتابان يوسف كتابين قلم आवाज مش كده قلم غلام سقف سقفان سقفين مروحة جدار تقريبا نبوه شوي يعني دلیل واحد په اخر کې موږ الف او نون یا قول مفعول المفعول له تسنیه وجودي تسنیه په څو افراد دلالت کوي جمع دې ته ویل کېږي چې واحد په ځای کې څه تبدیلی وشي خدا تبدیل واحد په ځای کې به تبدیلی خامخا شي او تبدیلی به هم تکاری یا باندې کوي او جمع د ټول په زیات افراد باندې دلالت کوي د ټول په زیات باندې درې او درې نه جهات ټول سیوای نه ته جمع څه ته وایي د واحد په ځای کې تبدیلی شي او دا جوړ شي په څو افراد باندې دلالت کوي وړي افراد باندې دلالت کوي څه رجال سمعنا ډېر زیات سړي مسلمونه وژن وزن واحد تصدیق لري او اقسام نو او د جمع اقسام دي د جمع تقسیمونه دي دلته کې د جمع چې اول څه تقسیمونه دي اول د جمع څو تقسیم دي یو د جمع سالم ایو د جمع متصل نو تاسو ولګی دي یو جمع سالم یو جمع سره جمع سالم څه دی وایي
مفرد پکې نه ماچې سلامت پاتې شوی او مکسر واحد ونه پکې ماشوي جمع سالم څه ته وایي هغه جمع چې پای کې واحد ونه نه ماچې سلامت پکې پاتې شوی اجازه مکسر چې پای کې واحد ونه لکه جمع سالم مثال وسې مسلمون آیا دا جمع نه څه دا مسلم څه جمع نه مسلم هو مسلم ولا ټول مسلمون موجود دي اجو مکسر نه غلط من جمع سره دي رجال وګوره په رجال کې الف ته او په رجل کې الف نشته دا واحد چې کومو ته راغلي ما شوی دی وایي به دي باندې وګوره موږ به واحد تسنیه جمع یا د جمع اول څو قسمونه دي وا یو سره جمع سالم وګورو جمع سالم څه ته وایي او جمع مکسر یا جمع سالم دوه قسمونه دي جمع سالم څو قسمونه دي یو دې جمع مذکر سالم او یو دې جمع مذکر سالم جمع نن په باندې نو خدای چې مذکر جمع غاړي دا د مذکر جمع سالم وي غاړي د جمع مذکر سالم دا مؤنث جمع سالم یا جمع مؤنث سالم او پہچان داري چې جمع مذکر په اخر کې جمع مذکر سالم په اخر کې واو ما قبل مضموم او نون مفتوحه یا ما قبل مكسور او نون مفتوحه برابر اگر دا جمع مذکر سالم اعراب ورته کوي لري کنه چې علامه رفعین پای کې واو ما قبل مضموم راغلي او جعل تشبيه او جلیل صبر راغلي یا ما قبل مكسور جمع مذکر سالم څه وایي چې دا غیر چې مذکر جمع او باخر کې سره راغلي واو ما قبل مضموم او نون مفتوحه یا ما قبل مكسور او نون مفتوحه لکه څه مثال وي لکه مسلمون بس شي مسلمون او مسلمین لکه پوښي د صابرون وزور باندې وزور جمع اذا باقي الواو نون يا محمد مقصود کوي خالد صائم حافظ ناصر ظالم مؤمن مسلم جمع مذکر سالم بھی جانو باقی کے بسرا والے عذاب واو کا قال مضمون جی کا حکم صورت کی حالت رفعی کی نسبت جریه حالت رفعی کی او مسلمین هغه مالک یا جمع مؤنث سالم دي ته ویل کېږي چې باخره کې الف او تا زائد راغلي باخره کې الف او تا زائد راغلي لکه مسلمتون وګوره ته وایي دا غواړي چې روایت وته چې سالم پاتې شوی کنه نو مسلمتون چې مسلماتو ته جوړه نو دا مطابق روایت وته مات کو دا مسلمتون کیا موجوده ده او مسلماتون کیا نشته ده ویل معنی نو موږ وایو چې دا مسلماتو بازار کې څنګه مسلمات سو بازو کے کم قانون ہے وعلامات تانیث پر اسم کی دیو کس طرح شناوا یوم بعثت کو سمجھو ٹھیک ہے اصل میں موجود ہوا ہے وتابع موجود ہوا آئے قانون ته پنګه د سخت کوم قانون چې موږ ویلو چې دوا علامات تانیث په فعل مطلقاً راوړي او په اسم کار راوړي چې کله دیو کس طرح شو غلبه شو دیو کس څنګه کار اتلو دا یو ته موږ حذف واشي ده مسلمتون زجور شو ده مؤمنتون ده خالدتون ده صابرتون ده خاشعتون ولو القرآن مجيد کے إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والقانتين والخاشعين والصابرين عسى ربه إن طلقكن أن يبدلوا أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا دا ډیسټیشن مثال دی په قرآن مجید کې تاسو له جمع مذکر سالم او له جمع مؤنث سالم نور مثال په قرآن مجید وایي تاسو وعد الله المؤمنين والمؤمنات بل جنة المفرد جمع سرادي جنات سرادي جنتات جنتات وهي بس يا جمع مذكر دا ګوره جمع یا جمع فقط پورا جمع سالم جمع مکسر جمع سالم څه ته وایي
جمع سالم څو قسمونه دي؟ کم کم دي؟ مذکر سالم څه ته وایي؟ هغه مذکور او نور مفتوحه او یا هغه مذکور او نور مفتوحه. جمع سالم او مؤنث سالم یا جمع مکسر. جمع مکسر څه ته وایي؟ جمع مذکر څو قسمونه دي؟ یو جمع قلت ده او یو جمع کثرت ده. جمع قلت او جمع کثرت. جمع قلت څه ته وایي؟ جمع قلت دې ته وایي چې دریو نه واخلا دلسو پورې پرې باندې راځي، دلسو پورې په افراد باندې راځي. پوه شئ؟ جمع قلت څه ته وایي؟ هغه دغه چې جمع ده کنه د دریو نه والا دلسو پورې په کوم افراد دلالت کوي، دلسو نه په کوم افراد باندې نه هغه څه وایي؟ او جمع کثرت دلسو پورې مو دلسو نه په سیوا باندې دلالت کوي. جمع کثرت جمع قلت چې کله درې ضرور اوزان دي، يعني انت بس ما جاي ما قلتها لا بدي سرور او ضرب من راضي. افعل افعل لك اشهر، افعل لك اشهر، افعال لك اقوال، افعال لك اقوال، بل افعلة لك افئدة، او فعلة لك غلمة. جمع قلت څو ځان دي؟ کم کم دي؟ کتاب کې مثال لري افعل لك ذراع جمع اذرع، افعال لك ثوب جمع ثواب، افعلة لك رغب جمع ارغبة، او فعل لك غلام جمع غلام. پوه شئ؟ جمع قلت څه ته وایي؟ دریونه والا د رزق په افراد باندې. جمع کثرت جمع قلت څو ځان دي؟ کم کم دي؟ افعل افعال افعلة فعل. يعني مطلب کله چې موږ یو ټکی ولیکو چې هغه افعال په وزن باندې راغلو یا د فعل په وزن راغلو یا د افعل په وزن راغلو، نو بیا موږ شروط ته ضرورت نشته چې موږ جمع قلت کله کله داسې وي چې وزن د جمع قلت وي او هغه ډېر افعال باندې راغلی و عام طور باندې داسې وي. جمع کثرت څه ته وایي؟ چې هغه د دریو او د لسو نه په زیاتو افرادو باندې څه کوي؟ بیا جمع کثرت چې دی نه دوه قسمونه دي. یو دی جمع منتهى الجموع او یو دی جمع غیر منتهى الجموع. جمع منتهى الجموع او جمع غیر منتهى الجموع. نن ان شاء الله سبق له تاسو بیا وایي کنه جمع منتهى الجموع دې ته نور نمونه جمع الجماعه، جمع اقصى دا ویلېږي. جمع منتهى الجموع ته ویلېږي، جمع الجمع ته ویلېږي. جمع منتهى الجموع څه ته وایي؟ چې د هغې نور جمع تکثیر د هغې نه راځي، د هغې نور جمع تکثیر نه راځي. او جمع غیر منتهى الجموع چې د هغې جمع تکثیر راتلی شي. په ډېرو افرادو باندې آیات کې خو جمع تکثیر په هغې کې راتلی شي. لکه پوه شو دې باندې د جمع منتهى الجموع پہچان دا دی چې د اول په دوه حرفونه د اول دواړه مفتوح، دواړه حرفونه به څه وي؟ دا دې انشاءالله سر سبق پر روان دی. اولني دواړه حرفونه به څه وي؟ دریم ځای به الف راغلی، دا الف علامه د جمع منتهى الجموع ده. پوه شوئ؟ اول به دوه حروفونه څه وي؟ بیا به دریم ځای به وروسته که یو حرف یو به مشدد وي، وروسته که یو حرف به څه وي؟ لکه دواب، دواب نه الاولي دواړه حرفونه چې دا مفتوح دي کنه، دریم ځای الف راغلی دی او یو حرف وروسته پاتې د الف نه وروسته یو حرف دی هغه مشدد دی. یا به داسې وي چې د الف نه وروسته به دوه حرفونه وي او د الف نه وروسته دوه حرفونه اولنی به پکې مکسور وي، اولنی به څه وي؟ لکه مساجد، لکه مساجد. نور مثالونه مصابيح نو دوه حرفونه مساجد. ولهم فيها منافع مشارب، منافع مشارب، مزارب مقاتل مناصر. واي مثالنا مفاتح مصانع اقارب مدارس مساجد. دا ډېر شی مثالونه. او که چېرته د جمع منتهى الجموع د الف نه وروسته درې حرفونه وو، د الف جمع منتهى الجموع نه وروسته درې حرفونه وو، نو اولنی به مکسور وي دویم بیا راغلی، اولنی به مکسور وي دویم به بیا راغلی. لکه مساجد، مصابيح، مفاتيح، مزاريب، مناصير، مقاتيل،
مراتب ویلې باندې د جمع کثرت څو قسمونه دي یو جمع متعجم یو جمع غیر متعجم جمع متعجم څه ته وایي چې هغه مستور جمع مکسر او جمع غیر متعجم جمع مکسر راځي جمع متعجم څه پہچان دی او لغه او مفهومي لیم جمع الف راغلی رسو غیر حرف سبع او کتبا کړو او بدیا کړو بیا یعنی موږ با چې اوس موږ له څوک یو حرف راغی کنه چیرې دا وګورئ دا وایي تسنیه جمع ده نو موږ له ورته قواعد چې بس خلالي وبدي تسنیه او خلالي وبدي جمع بیا موږ ګورو چې دا جمع سالم دی او کله مکسر دی نو دې په دې نو بالکل اسانه طریقه ده چې باخره یو واو نون یا یا نون یا الف سره راغلی نو موږ جمع سالم انا ته موږ جمع مکسر ویلې بیا جمع سالم دی مطلب یا ګوره چې جمع مذکر سره د مؤنث سره د الف سره راغلی مؤنث سره د مذکر سره چې جمع سالم نو جمع مکسر دی سوي جمع مکسر وي او چې جمع مکسر قسمونه دي افعل افعله افعال فعل بلی ګوره قواعد جمع قلت انا وجنب صحیح شو او بیا جمع متعجم دا جمع کثرت چې جمع کثرت دي هغه جمع متعجم پہچان او اسانه طریقه ده چې اولین بارونه به وګوري مفتوح دریم الف راغله اوس په اف مشدد نو موږ وایو جمع متعجم کدو کنه جمع غیر متعجم جمع غیر متعجم اوزان په کتاب کې لیکلي فعل فاعل فعل 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 فعلة 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 دا ستر اوزان اوس تاسو سره دا خبره کوم کنه دا څه اجرا نه و دې موږ اجرا کوو کنه اجرا کوو نو په دې اجرا کې وتا سو دا خبره معلومه وي چې لاو کوم موږ تطبیقي اجرا کوو تطبیقي اجرا مطلب دا چې جمع را سبب وکوله على هغه نه موږ په اصول کې باندې بیا چې دا دا وګوره حدائق کنه حدائق دې وتا سو دا وکي چې دا وایي تسنیه کومه حدائق هو روایت تسنیه جمع ده فزور باندې ورته جمع څه ته وایي روایت بوله کې تبدیل شي درونه مزید افراد باندې بس حدائق جمع ده جمع سالم ده جمع مکسر ده بس ګوره موږ ته بسم بدل جمع سالم ده کنه موږ په اخر کې واو نون او یا نون او یا الف تاو نون تشته به کنه نشته کنه نشته موږ مسو کې راځه حضور باندې او جمع مکسر څه څه نه جمع مکسر څه ده وایي واحد وزن بګه د جمع مکسر څه څه نه دي کم کم دي جمع قلت او جمع کثرت ولا جمع قلت ته جمع کثرت ده ګوره جمع قلت او ځان کوم دي افعل افعال افعل بالفعل باید نشته څه شو جمع کثرت شو او جمع کثرت څه څه نه دي کم کم دي دا به څه دي دا څه څنګه بدلول او نکاح کوي رنګ دی والا مرغلا او نکاح کوي نو نه بږي دا ورته شوې حدائق فوائد تسنیه جمع کې جمع دي ته وایي چې هغه دیونا یا بدلونه بچا د افعال مندلات دي بیا جمع څه قسمونه دي جمع سالم جمع مکسر حدائق به جمع مکسر جمع مکسر دي ته وایي چې باقي د وایي بدل مانشو جمع مکسر په قسمونه دي جمع قلت جمع کسر دا به جمع کسر جمع کسر دي ته وایي چې هغه لسناب د دیونا بچا د افعال مندلات دي درس مندلات سمات غیر بیا جمع کسرت په قسمونه دي جمع متعجم جمع غیر متعجم دا به جمع متعجم ده دا چې باقي په علامه بدلات مسلمين هو مسلمين هو إذا واحد تسنية جمع کے جمع واحد تسنية جمع کے جمع یا شکل جمع اسمه جمع سالم جمع مکسر بکسر واحد وزن بکسر سالم باشر جمع سالم شو قسم ندی مذکر سالم مؤنث جمع رقاب رقاب واحد تسنیه جمع کې واحد تسنیه جمع کې جمع سره جمع واحد تسنیه جمع کې جمع بیا د جمع قسمونو کې وګوره ته چې ما ته واحد نه راځم عربي نه پیژنم نو ما ته پته نه لګي چې دا جمع مکسر څنګه جمع سالم ده نو عربي پیژنو ته ضرورت نشته واو نون کو پیژنې کنه واو نون الف تا کو پیژنې کنه هغه نشته
مفیدی سره به ما بخا بخا جمع مکسری ویګی دی باندې دا څه شو جمع مکسر څه ته وایي اول معلومات شوي جمع مکسر څه ته وایي کم کم دی وسانا څنګه ولګي جمع قلت نه نه دا جمع قلت اوزانو کې جمع قلت کوم اوزان دي جمع کثرت څه قسمونه دي واه کم کم دي دا به څه دی دا جمع مجموع علامه پکې اوس تاسو څه وکړئ چې په دې منارتان باندې تفصیلي اجرا کوو تفصیلي اجرا مطلب د لفظ شروع شي منارتان لا لفظ لفظ دي دوه چې وایي څو چې يشتمل على بعض الحروف دا لفظ مفرد تبلم سوي هذا كان في سوق بولي نو كم اسم فعل دا بقى اسم تدوي हमारा मुद्रगी علامات د اسم د بریښ سره راغلي تسنیه او د اسم په اقسامو کې لاولې قسم د څه په اعتبار ده د تعداد په اعتبار ده تعداد په اعتبار ده اسم څو قسمونه دي کم کم دي دا کې تسنیه په جنم روایت باندې غاړي مقبل مفتوح راغلي او یا مقبل مفتوح او نور مفتوح راغلي په پاره چې دلالت په څه باندې التلاميذ لمن يدراو بالتفسيرين التلاميذ لفظ شروع لفظ موضوع ستوي معناتها لفظ توي دا لفظ موضوع څه قسم دي کوم دي دا باندې ستوي تناله چې په یو معنی باندې او بیا مفرد څه قسم دي مفرد کلمه څه قسم دي کوم دي دا باندې علامه په دې څه سره لا غلو نا یو بګه الاسلام علامه لا بلا جمل سره جمل هاي و ګورې چې دا اسم علامه د جمع ویل کړه دوسته راولې نفس مثال شو وای تصریح کوم څه جمل سره جمل جمع شو کوم دي دا بګه دا د مسالم دا جمع سالم باخر کې سره راغلي واو اول مفهوم او المفتوحه یا اول مفتوح په دې کې دا راغلي نه راغلي دا به صحیح جواب مکسر سبای جواب مکسر څه څه دي واه کوم نام دې جواب دې په ځانو کې داشته نه کوم موضوع دي هاي نشته دا به صحیح جواب مکسر جواب مکسر څه څه دي کوم کوم دي دا به څه دي جواب مونږ ولې تاسو څه په ولګي اولې کارونه به څه دي ولې دا چې دا خطرې دي درې زموږ الزام سره کار نشته زموږ تلامه سره کار تلاميذ دي تلاميذ الاولې کار افونه سړي درېم دې ورته درې افونه دي اولې مخصوص فهمه یا نه دا ولې حمزه تاسو ور اته وجه راغله دا اسلام نه وجه پرې پوه شوي بس ته ها تاسو اوس استاد یو کتاب سکار کوي او کنه کوي کنه